خوش قسمتي خبر دار چې مفتی ندیم صاحب دامت برکاتو هم خپل هم د شیخ ادریس صاحب شاګرد دی او قاری ابوبکر رضوان صاحب چې زموږ په څنګ کې ناست دي ډېر معزز شخصیت دی، دا هم د شیخ ادریس صاحب سره چې کوم دي سبقونه ویلي دي شاګرد یې پاتې شوی دی. قاری ابوبکر رضوان صاحب سره ملاقات وشو، د دې په شخصیت کې یو دوه الفاظ وړاندې کوي. نو قاری صاحب خو زه کله کله په میډیا باندې ګورم، ماشاءالله الله تعالی ښه ژبه هم ورکړې ده، فصاحت بلاغت یې ورکړی دی او ماشاءالله ښه قابل ماهر حکیم هم دی. نو یو دوه ویډیوګانې ما په دغه باندې کتلې وي چې راته رالیږلې وي، نو اوس چې میلاو شو قاری صاحب ماشاءالله ډېر خوږ سړی دی او یو سړی په خپله باندې محترم یې هغه نورو ته احترام ورکوي. نو مونږ ته چې احترام راکړو زمونږ یې عزت وکړو، هغې وجه دا ده چې قاري صاحب خپله عزتمند سړی دی، الله تعالی دې نور هم عزت ورته ورکړي. انټرویو راټولوم خو ابوبکر صاحب دامت برکاتهم نه یو تفوس کوم چې مې دی راله ستاسو ځای ته ستاسو درګاه ته عاجزۍ ته راله لږ دوه درې خبرې د مفتي صاحب په شخصیت باندې تاسو وړاندې کول غواړئ. سلمان ته خو انټرویوګانې ډېرو علماو سره کړي دي، خو په انټرویوګانو کې زه هغه انټرویو ډېره په ذوق ګورم کومه چې تا مفتي صاحب سره کړې. او بله خبره ده چې مفتي صاحب خو موږ داسې لیدو او زما زړه کې یو آرزو وه د مفتي صاحب د دیدار، ما چې مفتي صاحب دیدار وکړو نو الحمدلله په هغه دیدار زموږ خوش قسمتي ده چې په هغه دیدار باندې الحمدلله نن مشرف شو او انتهایی خوشحاله یم. مفتي صاحب دپاره دعا ګویو چې الله یې دې حفاظت وکړي.